الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس ووضع اے پیغمبر علیہ السلام چه اے خلقو ان کنتم فی شک من دینی کجر تاسو په شک زما د دین چه اسلام دے فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله نزو عبادت نکوما د خدایانو د هغه کسانو چې د الله نه ما سوا عبادتونه کوي ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم زخ عبادت کوونکی ما د هغه ذات چې ټول به وفات کوي وامرت ان اكون من المؤمنين او حکم شوی دی ما ته چې زه د مؤمنانو نشم وان اقم وجهك للدين حنيفا بشکا قائم اوساته تاسو هم مخبل اغه دین ته چې مایل دی د باطل نه حق ته ولا تكونن من المشركين مشرکان مجوړیږي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك او تاسو مبلې هغه څوک ما سیوا د الله نه چې نه نفع در کولی شي او نه ضرر در رسول شي فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين او کچری دا کار مو وکړو نو دغه وخت کې به تاسو نقصان یې وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو که الله تاسو ته اراده وکړي د ضرر رسول هیڅوک یې نشي درکولی بغیر د هغه نه وإن يردك بخير فلا راد لفضله او کچری اراده وکړي تاسو د خیر رسول هیڅوک یې نشي رد کولی ويصيب به من يشاء من عباده رسول کوي هغه چاته چې خوښ شي د بندګانو خپلونه رحم خپل وهو الغفور الرحیم الله بخون کې دی او رحم کون کې دی الله با کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته وایا چاته د مشرکانو د مکی ته وایا قل وتوایا یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی شک کچری تاسو شکمنی کچری تاسو وهمی من دینی زما د دیننا چغه دین اسلام دی چې غنی دی کې د خپل څه مقصد دی یا دا دین چې دی دا د الله د طرف نه حق نه دی نو فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله نو په دې خبره باندې خو تاسو بالکل گواشه او د خپل ځړنه دا خیال او باسه چې غنی زبستاسو د خدایانو عبادت وکم که تاسو په شک کې نو زما یقین دی چې تاسو د دین حق نه تاسو صرف شک دی زما په دین کې زما تاسو په دین باندې یقین دی چې دا نه حق دی نو فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ز عبادت نکوما د دین د هغه خلقو چې عبادت کوي ما سیوا د الله نه ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم ز عبادت کوون کې یم خو د هغه ذات چې هغه وفات کوون کې دی وامرت ان اكون من المؤمنين او ما ته حکم کړی دی چې زه اول د مؤمنانو نشم ځکه چې د هغه په دین باندې مکمل ثبوتونه دي مکمل دلایل دي او بشک دی او هغه دین چې هغه تاسو را بلې تاسو به په خپل باندې شک دی ځکه چې کله تاسو ته کار لګي معمولی سپکی نو خو تاسو د دغه معبودانو باطلو نه غواړي او چې کله تاسو ته کار درون شي نو په هغه وخت کې تاسو بیا د لوی الله نه سوالونه کوي بیا ذمہوار د مین زوزي بیا صرف د لوی الله نه سوالونه کوي نو مقصد دا دی تاسو دا دین چې دی دا نه حق دی وانا اقم وجهك للدين حنيفا او اے پیغمبر علیہ السلام اقم دا د امر صيغه دا اقم تقائم کا تتوجه کا وجهك د مخبل للدين حنيفا دین حنیفه تا حنیف ویل شي سوچتا تاغه سوچ دین ته چې د ابراهیم علیه السلام دین د پیغمبر علیه السلام ته دا غینه مخوزا ولا تکونن من المشرکین او اے اوریدونکو تاسو مشرکانو نه مکیږي پیغمبر علیه السلام ته خطاب دی مقصد دی چې کوم دین امت ته اورول دي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مبلې تاسو ما سیوا د الله نه هغه څوک چې نه تاسو ته نفع رسول شي او نه ضرر رسول شي حضرت حسین ابن عنیا یو ډېر لوی امام تیر شوی دی یو ډېر لوی ولی الله او عالم یو ورځ کوم دینو شاګرد سره ناستو او هغه وته وی چې ما ته جی تاسو داسې قسم نصیحت وکړي چې ما ته نفع ورسی او ما د ضرر نه بچ کی الله پاک د دین باطله مبارک وی چې ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك چې نه نفع در رسول شي نفع فسد رسي چې کله ته د غته بيداری کې مونږ چې د الله تابعداري کوو خو ردی لپاره کوو چې الله زمونږ د رضا شي
مونږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوو نو خو د دې دپاره یې کوو چې پیغمبر علیه السلام رضا شي نو الله به رضا شي، ځکه چې الله پاک وایي د پیغمبر په رضا کې زما رضا ده. پیغمبر علیه السلام وایي د نسائی شریف حدیث مبارکه دی، یو ورځ ډېر زیات پریشان و. بعضې وخت کې د انسان پریشانی داسې وي چې انسان پرې نه پوهېږي چې زه ولې پریشان یم، خو زړه یې نیمګړي. وایي د الله پاک د طرف نه یو فرشته راله، جبریل علیه السلام راوسته. جبریل علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته وی چې حضور دا فرشته صرف او صرف ستا لیدوله او پتا باندې د سلام د اچولو دپاره راغلی ده، د دې نور هېڅ مقصد نشته. خو دې وایي زه الله پاک نه سوال وکړو چې زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووینم او په هغه باندې درود شریف وایم او په مخامخ باندې پرې وایم. پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو، ورته یې ویې وله هغوی به پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف وایي. جبریل علیه السلام ورته پیغمبر علیه السلام دا فرشته چې ده دې چې کوم درود شریف وایي په دې درود شریف سره دې ته 3 قسمه صفات ملو شو، او دا چې په تا باندې هر څوک وایي نو هغه ته به د دې 3 قسمه انعام ملاویږي. یو خو په دې باندې دې ته 10 نیکۍ ملو شوې، بل د دې نه 10 به دې وریجېدی، بل 10 درجې یې اوچتې شوې په یو درود شریف باندې. د دې 10 نیکۍ الله پاک ولیږلې، 10 به دې هغه د دې میټاو شوې، دا چې هر چا ویلي، او 10 درجې یې اوچت شوې. او پیغمبر علیه السلام څوک چې په تا باندې درود مبارکه وایي نو الله پاک د خپل طرف نه د هغه اعمال ښایسته کوي او دومره ښکلي کړي تر دې چې قبولیت ته ورسي. او څوک چې په تا باندې درود مبارکه وایي نو پیغمبر علیه السلام په وخت د ځنکدن کې به کلمه لازمن نصیب کیږي، ځکه چې ډېر لویه مسله دکه وخت کې ده. د پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه د ډېرو خلکو باندې تاسو جنازې وکړې، دویمې درېمې وله وکړې، د هغه کلمه نه نصیب شي. هغه په آخري وخت کې شیطان یې وښیي. په دې وجه پیغمبر علیه السلام وایي تاسو د خاتمه بالخیر دعاګانې غواړئ د الله نه چې خدای پاک آخره خاتمه مې ښه کړي. موږ څومره خلک ولیدو په دې لږ وخت کې چې څومره ښکلي خلک وي، څومره ښه او آخره خاتمه یې خرابه شي. نو چې څوک درود مبارکه وایي الله پاک د هغه آخره خاتمه ښه کوي. بل پیغمبر علیه السلام ته وایي، دریم پیغمبر علیه السلام دکه سړی چې دا درود شریف یې ووایي لکه څنګه چې دې فرشتې په تا باندې ووایي، په ورځ د قیامت باندې چې دې رواني نو د سره به یو خاص نوري، نو د هغه رڼا په وجه باندې به خلک پېژني چې دې په پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف ویلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خندا شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو، پریشانه و چې کله هغوی ورته دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خوشحاله شو. نو درود شریف دلایل الخیرات چې کوم دی یو کتاب دی درود شریف، هغې کې صرف درودونه دي او د هرې ورځې دپاره پکې جدا جدا درود شریف دی. نو د هغې هغه راغونډونکي لیکي چې ما ولې داسې وکړو چې ما د هرې ورځ دپاره جدا جدا درود شریف په دې کې راوړو چې ډېر راشي. په دې وجه مې وکړو چې یو ورځ زه چې کوم دی نو بار وتی وم ځنګل ته د خپل اورادو دپاره، چې واپس راتلم نو ډېر زیات تږی شوم، کوهي مخې ته و چې لاړم نو په کوهي باندې بوکه نه وه. ما ګیر چاپېره کړه، ته اریان وم چې خدای پاک خپله تنده څنګه ماته کړم. بس وی روان شوم. دی یو ماشومه و هغې ګډې سرولې، هغې ګډې د هغې خوا ته راوستې، ما ته وی بابا ولې؟ ما ورته وی چې لور به تږې ما خو په دې باندې بوکه نشته. ما ته وی چې زه به دله انتظام وکړم. ما وی چې بوکه به راوړي نو بس وی هغه راله د کوهي خوا کې ودرېده او څه یې ووی شوپ یې کړه پې. بس وی هغه اوبه راتلې سر ته راورسېدې. د دلایل الخیرات مصنف وی هغه اوبه سر له راورسېدې. ما ته وی اوس کا، ما اوس کلی. ما ته وی چې ښه برابر دی اوس کلی تنده دې ماته شوې. ما ورته وی چې او وی بیا څه وویل شوپ یې کړه پې اوبه واپس کته لړې.
ما یو سات په حیرانې باندې ته کتې ما ودی چې تا سره لور تا سره جادو خو نه دی ویسې نه ما سره جادو نشته نه ما ودی چې تا په څه ووایي ما ته یې وی چې زه ورځ چې ګډې مې واپس بوتلې نو په یو جومات کې یو استاد جي ناست و هغه مسله کوله چې چا ته څه قسم مشکلات راشي د دنیا یا د آخرت هغه هر څنګه مو چې هغه درود شریف ووایي او شوپې کې به الله بیا مشکلات حل دې وخت کې تا ته دا مشکلات بس ما درود شریف ووایي په هغې اوبو سر لرالې درود شریف مې ووایي بای باندې ښکته لاړې وي په دې وجه باندې ما کتاب ولیکو په درود شریف باندې الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دا یوازې ستا دپاره د خوشحالۍ نه دا ستا د امت د خوشحالۍ دپاره هم یو خاص تحفه ده نو حسین ابن عنیا رحمه الله ته چې کوم دی نه هغه خپل شاګرد وي چې ما ته داسې خبره وکړه چې هغه ماله فایده راکړي او چې ما د نقصان نه بچ کړي هغه ورته وایي بچې داسې چل دی چې دا انسانان نه دي په دې کې څه خواص د ځناورو دي نو ځناورو کې څه ښه او څه خراب دي په هر یو انسان کې د ځناورو خوی دی خو په ځینې ځناور کې د ځینې ځناور خوی ښه د ځینې بدي نو هغه په تا کې هم شته په ما کې هم شته نو تو په ځان کې د ښو ځناورو خوی نه راوله او د بدو نه ځان وساته شاګرد ورته اریان شي وي څنګه ورته یې ویل لکه اوښ شو نو یې بعضې انسان کې د اوښ وي د چا پلار به یې موړ خو چې کینی نو بس خوري به نو مجمع ورته ختمې شي هغه تر دې پورې چې سړی ورته بیا شروع شي او هغه مړېږي نه نو د ځینې انسان کې د اوښ خوی هغه نه مړېږي نو د دې خوی نه ځان وساته په ځینې انسان کې ورته وایي د طاووس خوی حسین ابن عنیا رحمه الله ورته وایي بس د هغه ځان سره هغه خود پسند دي طاووس خود پسند دی بس ځان ته ګوري بس واشروم کې به نیمه ګنټه درې به صرف په ځان باندې دي چې یاره څنګه ځان جوړ کړم یاره مټیایي پرېږدم یاره دا برید دلته کې ووامه دلته کې ووامه په داسې ووامه په داسې ووامه یاره دلته کې ځان نه کنډول جوړ کړم څه چل ځان سره وکړم بس د هغه به دا کاري دا د ځناور خوی دی نو د دغه ځناور د دې خوی نه ځان وساته په ځینې کې به وایي د سپي خوی بس هغه به هسې بل کس بدي شي خو چې یو څو کسان وویني داسې چا به ترې تپوس نه کړي دی به پکې رودانګي لکه دا سپي چې یو بل وویني نو بس هسې به یو بل ته ورېږي خبره به د هغه نه وي څه مقصد به یې پکې نه وي یو به دانګي پکې یو مسله به جوړه کړي دا خوی د ځان نه وباسه دا خوی په ځان کې مه راوله ځینې سړي کې وایي د اس خوی او وفادار دی او انتهایی تحمل مزاج دی برداشت پکې ډېر دی په ځان کې برداشت پیدا دی بلا شي خوی نه ورته جوړ کوي ځینې کې د کمتري خوی بس هغه واګیري بس سوچ موچ پکې نه او واګیري بس خو چې څه وکړو نو هغې وکړو او دا ځینې بنده چې نو په ده کې د خنزیر خوی د خنزیر یو عادت دی چې که ته ورته هر څومره ښکلې غذا کېدی خو چې دی کله د انسان دو عمومي که نه به دې هر څه پرېږدي هغه خوري نو ګوي ته ورته هر څومره ښکلې خبره وکړي خو دې ښکلې خبره نه هلي او چې کومه خبره پکې د ده په نظریه باندې ښکلي او د خلکو په نظریه خراب وي بس هغه ترې والي بس ځای په ځای به یې ډنګۍ لګیا وي نو د دې خویونو نه ځان وساته نو چې کله تا د دې خویونو نه ځان بچ کو په دغه وخت کې به ته کامیاب شي او که نه تا د خرابو ځناورو چې کوم دی نو هغه خویونه واغستو تا ته به ډېرې مسلې جوړې شي نو هغه به ته نصیحت پسه کوي تا ته به فایده هله هغې رسي چې ته ښکلې خویونه په ځان کې راولې ته ښکلې طریقې باندې روان شي بس الله پاک به تا کامیاب کړي ولا ينفعك الله پاک وایي ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ته مه بله ما سوا د الله نه هغه څوک ولا تدعو او ته مه بله من دون الله ما سوا د الله نه ما لا هغه څوک لا ينفعك چې نه تا ته نه به رسولی شي ولا يضرك او نه تا ته ضرر رسولی شي فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين خو که چېرې تا ته ښکاره دا پته رسېدي نه پیدا راکولی شي نه نقصان راکولی شي او تا د هغه تابعداري وکړه نو ناکامه شوې دغه وخت کې ته لوی ظالمې وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الله چې چاته څه ضرر ورسوي
او رسول غواړي تکلیف او مصیبت پر راوستل غواړي فلا کاشف له بل څوک نشته چې لري کیږي الا هو هغه دی الله روست تکلیف په د الله نه سوال کوي چې الله پاک لري کی بل ذمہوار نشته وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له وان يردك بخير فلا راد لفضله او کدغه الله هغه تا ته اراده وکي د خیر د رسولو دغه الله تا ته اراده وکي د شر د ختمولو دغه الله تا ته اراده وکي د هدایتونو هیڅوک نشته چې تا ته منی کی یصيب به من یشاء من عباده اوم هغه رسول کوي خپل رحم لرا او خپل تکلیف لرا چاته چې خوښ شي د بندګانو خپلونه که یو انسان وای چې زه په چومن تر باندې چې کم دینو سزا ته ورسمه الله پاک وی په چومن تر باندې رسیدل نشته که یو انسان دا وای چې بغیر د مهنت مشقت نه بچ کم دینو زه یو کار وکما الله وینا بغیر د مهنت مشقت نه ما په دنیا کې یو کاروم نه دی راوړی ته مهنت کې د الله نه بغواړي کون کې بیا الله دی هغه یو پیر چې کم دینو عبدالرازق شیخ صاحب دی الله پاک وبخي هغه مونږ ته یو خبره کوله وړه ته خبره کوله ما ته ناڅاپه رايد شو ډېره مزیدار وه وی یو پیر چې کم دینو وی دا منګک نه دی وی دی یو پیر صاحب لړو وته وی چیرې پیر صاحب بس زړه ته مې روټۍ نه کېږي او ډېره زیاته یاره مې د فزړه کې وی وته چې د چا نه یارېږي وته وی د پیشو نه یارېږم مې وته وی چې ښه بس وی هغه پیشوف کنه وی پیشو یې دی جوړه کړه وی چې بس د سشي نه یارېدی بس امې د نه جوړه کړه اوس به نه یارېږي وی هغه وته وی چې جی بیا هم یو مسله ده که نه ستا خو زما نه پیشو جوړه کړه سپی دی مخې ته د ده نه به مې څو خلاصوي نو بیا دوباره شوف کنه وی سپی دی جوړ کړه چې بس وی هغه ورته وی چې جی زمری دی دې زمري نه به څنګه خلاصې کوم نو بیا شوف کنه وی زمری دی جوړ کړو نو وی چې زمری دی جوړ کړو نو بس وی هغه ته وی داړې راښکاره کړي بیا دوباره شوف کنه بیا ترې موږ جوړ کړو وی ورته وی چې ګوره کم از کم دور خیال خو ساته چې څوک تاله طاقت درکوي او څوک تا سره ملګرتیا کوي نو د هغه خیال خو ساته که نه نو ته اوس په ما باندې راولټه کېږي که مال ستا د اوچتېدو چل راځي نو د ښکته کېدو چل هم راځي نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم درته ووایه که چېرې زه تا باندې تکلیف راوستی شي الله پاک نو الله یې د لرې کولی شي نو په هر یو حالت کې الله طرف ته مخ ساته وهو الغفور الرحیم الله بخون کې او رحم کوونکی دا خبره یاد ساته د انسان دپاره دا لویه تسلی خبره ده چې که ته هر څومره ګنهګار شوې که ته هر څومره مجبوره شوې خو چې دک الله ته ودرېږي بس تا مجبوري هم ختم کي او هغه بس تا هغه ګناه هم معاف کي تا به چې کوم دی نو د خپل رضا او د عزتونو قابل وګرځي بسم الله الرحمن الرحیم قل حضور وتوایا یا ایها الناس ای خلقو ان کنتم فی شک من دینی که چېرې تاسو په شک کې زما د دین نه فلا اعبد الذین زه خو عبادت نه کوم د هغه چا تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه ولکن اعبد الله الذي بلکې زه خو عبادت کوونکی یم د هغه ذات یتوفاکم چې وفات کول کوي چې تاسو به وفات کوي و امرت او ماته حکم کړ دی ان اکون من المؤمنین چې شمه د ایمان وروړونکو نه وان اقم وجهک للدین حنیفا او ای پیغمبر علیهم الصلاة والسلام خاص کر متوجه شه هغه دین ته چې هغه سوچه دی ولا تکونن من المشرکین او ای خلکو مکه کې د شرک کوونکو نه ولا تدعو من دون الله مبل ما سوا د الله نه ما هغه څوک لا ينفعک چې نه تاسو ته نفع رسول شي ولا يضرک نه ضرر رسول شي فان فعلت کچری تاسو دا کار وکړو فانک اذا من الظالمین نو تاسو به د زیاتی کوونکو نه یې ويمسسک الله بضر کچری الله تاسو رسول غواړي ضرر فلا کاشف له اسوک نشته چې منی کی الا هو خذات د الله دی وین یریدک بخیر او ک الله اراده وکي تاسو د خیر رسولو فلا رد لفضله اسوک نشرت کوله نشي منی کوله فضل الله یصيب به من یشاء رسول کی هغه د خپل طرف نه د خپل فیصلو چاته چې خوښ شي من عباده د خپل بندګانو نه وهو الغفور الرحیم ابخون کې او رحم کوونکی دی قل حضور وتوایا یا ایها الناس